هغه ښکلي اخلاق د زنانو سره د ماشومانو سره د کافرانو سره هغه نبی وی چا چې ستا د قتل جوړې منصوبې کې تا هغو ته هم د لا تسریب چنارې کې ټول جهان ته دې د امن پیغام ورکو په هر خوا دې د الفت وږمې خورې کې چې زما محترمو د فتح مکی موقع ده او هغه ظالمان کافران ولاړ دي چې چا د مسلمانانو زندگی ژوند په اور باندې بدل کړو ټول ولاړ دي زما محترمو هر ظالم د خپل سزا منتظر دی رحمت للعالمین پیغمبر تشریف راوړي هغه ظالمان ولاړ دي چا چې به خباب رضی الله تعالی عنہ په تودو شګو باندې سملولو د هغې په وازګو باندې به زما عزتمندو هغه سکروټې به یې مړې کړلې بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ به د مکې مکرمې په هغه شغلنه ځمکه باندې به سملولو او دومره وهل به ورکوه چې د دې خپلې خبرې نه واوړه یا په دې حالات کې مړ شه چا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تره مبارک د بدن اعضاګانې کټ کړې وي هغه هم ولاړ دی هغه هنده هم ولاړه ده چې هغې اعضاګانو کې امیل جوړ کړی او غاړه کې اچولی او ګډېدله به پکې او زما او ستا نبي د لا تسریب علیکم اليوم په تورې سره د ټولو نه انتقام اخلي ټول د الله دپاره معاف کوي ټول حیران د ایران ولاړ دي چې نن خو د مسلمانانو زور دی پته نه لګي څه به کوي را سره زما استا نبی کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزیں ہیں کیا لوح قلم تیرے ہیں آغا پیغمبر رحمت للعالمین وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا یتیموں قوالی غریبوں کا مولا محمد الرسول اللہ صلی الله علیه وسلم چې کله را مخامخ شو په کافرانو باندې لړزان لګېدلی دی په بدن باندې ګبراهټ راغلی دی چې څه به کوي را سره موږ ورسره څه کړي دي دی به را سره څه کوي الله رسول مې ورته فرمایي نن ورځ د الله د رضا دپاره ما تاسو ټول معاف کړي الله الله هغه ابو سفیان یې معاف کو او دې ظالمانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه نوسو سره کم حشر وکړو چې حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک نے سر جدا کو د حسین رضی الله تعالی عنہ سر مبارک د تنې نه ول جدا کو او زما محترمو هغه بدبخته هغه چوکا د حسین رضی الله تعالی عنہ په پوزه باندې وهلا حسن رضی الله تعالی عنہ ترامخ کې شو اے بدبخته ما جناب محمد رسول الله کتلې نه خپل خلی مبارک سره د الله رسول مبارک خلا د حسین رضی الله تعالی عنہ پتندی باندې ما کتلې دا په پوزه باندې ما کتلې دا په شونډو باندې ما کتلې دا چې الله رسول مبارک می په منبر ناست دی حسن وړو کې دی حسین وړو کې دی لوبې کې او زما محترمو ګرځېدی نشي او غورځېږي او پاسېږي او الله رسول طرف ته را روان دی زما او ستا نبي په منبر باندې ناست دی خطبه فرمایي او چې کله یې وکته چې زما محترمو د جنت نوجوانانو سرداران حسن او حسین را روان دي زما او ستا نبي د منبر نه کوشلو او زما محترم حسن او حسین غیږه کې راواخیستو بیا راغی په منبر کېناستو په یو پتون باندې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ کېنولو بل پتون باندې حضرت حسین رضی الله تعالی زما او ستا نبي که مونځ کوي او حسن او حسین راځي په اوږه ورته کښېني د سجدې په حالت کې زما او ستا نبي سرداري کائنات محمد مصطفیٰ امام الانبیاء احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم امامت ته مخکې شوی دی او حسن رضی الله تعالی عنہ راځي او په اوږه ورته کښېني او زما محترم او زما او ستا نبي سجده اوږدوي چې هسې نه زه پاسم د سجدې نه چېرته زما دا نوسې چې کوم دی اونه غورځي پیغمبر علیہ السلام په منبر ناست دی انما اموالکم و اولادکم فتنه چې دا حسن او حسین دا محبت ګوري و یقینا الله پاک فرمایي چې ستاسو دا مالونه او اولاد دا ازمیښت زما په زړه کې د حسن او د حسین څومره مینه پرته حضرت حسین حسن رضی الله تعالی عنہ زما او ستا نبي کم محبت کوي کم شفقت کوي دومره بې دردۍ سره زما عزتمندو شهیدان کړي نو تا خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نوسو قتل کړی دی الله جل جلاله فرمای یو عام مسلمان چا ووجلو نو د داسې شو چې د عالم انسانیت ووجلو